السلام علیکم ګران کتونکو، څنګه چې تاسو خبرې په ملک کې او پیرا بیا سره سیاسي سرګرمیانې تیزی شوې دي او په هغې کې په 4 جولای باندې په سوات کې د پی ډي ایم جلسه وه. خو نن د لږ ساعت مخکې د پی ډي ایم هغه جلسه چې د انتظامیې طرفه هغو ته اجازت ور نه کړلی شو، نو په دې موقع باندې زموږ سره د سوات پریس کلب سابقه چیرمین شهزاد عالم کاکا موجود دی. د هغه نه به نور تپوس کوو. شهزاد عالم کاکا، تاسو په دې حواله په دې ټول صورتحال څه نظر لرئ؟ ډیره مننه دادا، څنګه چې تا په خپل انټرو کې ووی چې په ملک کې یو پیره بیا سیاسي سرګرمیانې چې دی هغه تیزې شوي دي او کله چې څو هغې نه مرګونه او کیسز ډیر زیات شو، نو د هغې نه پس د ان سی یو سی د طرفه په ملک کې په سیاسي اجتماعاتو، په مختلف تقاریبو، په شادیهالو او په نورو اکټیویټیز باندې پابندیانې وګرځولی شوي چې د هغې نه پس چې کوم سیاسي ګوندونه او هغو هم خپلې سرګرمیانې، خپلې جلسې جلسونه هغه چې کوم دی هغه پوسټپون کړي. خو نن یو پیره بیا چې کله تیر څو ورځې مخکې د پی ډي ایم د طرفه د هغې د قائد مولانا فضل رحمان او د نورو مشرانو چې کوم میټینګ وشي کې په 4 جولای اولنۍ شروعات چې کوم دی هغوی د سوات نه وکړو او د سوات کې د جلسې اعلان کړی دی. د هغه جلسې په حواله کې که زه تاسو ته ووایم نو د هغې چې کومې سرګرمیانې دي هغه ډېرې په تیزۍ سره روانې دي. په ګراسي ګرون کوم چې د منګورې ستر ښار مین ځای دی، په هغې کې چې کوم دی قداور پلیکسونه، بینرې او مختلف جنډې چې کوم دی هغه لګولی شوي دي. او د تېر شوي څو ورځو نه که تاسو وګورئ د پاکستان مسلم لیګ نون چې کوم صوبایي صدر دی سره خلکو ته چې کوم دی هغه یو آګاهي مو هم شروع کړی چې هغه راشي او په 4 جولای په ګراسي ګرون کې په دې جلسه کې شرکت وکړي. تمه لري هغه د امیر مقام وینا ده چې دا جلسه به د تیرې جلسې په شان یو پیره بیا د ملکنډ ډیویژن بلکې د صوبې په تاریخ کې یو تاریخي جلسه وي. بل طرف ته چې څنګه تاسو وی نن چې کوم د ډیپټي کمشنر سوات د طرفه یو نوټیفیکیشن جاری شو چې د پی ډي ایم مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي ډیپټي جنرال د ان او سی لپاره نو هغه چې کوم دی هغه ضلع انتظامي مسترد کړی دی. کله چې زما رابطه وشوه د اډیشنل ډیپټي کمشنر حمید خان سره، نو د هغه وینا دا ده چې د ملک کې د کرونا یا په سوات کې د کرونا چې کوم صورتحال روان دي، نو په هغه وجبان او د سکیورټي خدشات د وجې نه چې کوم دی موږ د دې جلسې د ان او سی نشو جاري کولی او د دې جلسې اجازت نشي ورکړی کېدی. خو چې کله په نیشنل میډیا د دې نوټیفیکیشن او د دې بیانونه او دا رالو انجینیر امیر مقام رابطې وشوې، په خپله د هغه زما سره خبرې وشوې او د هغه وینا دا ده چې په هر حال باندې به په 4 جولای چې کوم دی په ګراسي ګرون کې موږ جلسه کوو او دا د پی ډي ایم د تحریک د آغاز چې کوم دی د دویم آغاز چې کوم دی اولنۍ جلسه ده او هغه چې دا به موږ ثابتو چې دا به د دې صوبې د تاریخ یو غټه جلسه وي. خو بل طرف ته که تاسو وګورئ د جلسې د اجازت د نه ورکولو د وجې چې کوم دی په خلکو کې هم د پی ډي ایم چې کومې پارټیانې دي په هغو د ان پی چې کوم مشران دي یا د نورو ګوندونو چې کوم مشران دي، نو هغو وینا دا ده چې په هر حال باندې به په 4 جولای باندې چې کوم دی په ګراسي ګرون کې د موجوده حکومت خلاف چې کوم دی دا جلسه به کېږي او دا جلسه به په هر صورت باندې کامیابولی کېږي. دا کاکا عام چې کوم زموږ د سوات یا د منګورې کوم ولس دی دغه خلک دې جلسې ته په کوم نظر ګوري؟ لوډ شیډینګ روان دی، نو د هغې نه د سوات نه بلکې د ټول ملک او د دې صوبې خلک چې کوم دی هغه سخت د ستونزو سره مخ دي. د سوات خلک که تاسو وګورئ په تیر شوي دور کې چې کله د پی ډي ایم یا د پاکستان مسلم لیگ نون د طرفه جلسه شوي ده یا داسې پروګرامونه شوي دي، نو په هغې کې د دې سوات خلکو په غټ تعداد سره شمولیت کړی او په دې ټایم کې که تاسو وګورئ یو طرف ته ګراني، بېروزګاري، بل طرف ته ناروا لوډ شیډینګ، نو خلک هم د دې نه چې د هغه تعلق د سوات سره دی هغه هم په دې ټایم کې په بجټ کې یا په تیر حالاتو کې تاسو وګورئ په د سوات د خلکو چې کم ستونزې وې په هغې کې ډېر زیات کمی راوستی، نو د هغه حمایتیان هم ډېر دي. خو که تاسو وګورئ نو د مرکزي حکومت نه چې کوم دی د هغه د دې ستونزو او د دې د لاسه نالا خلک هم ډېر زیات دي. کاکا ډېره مهرباني چې تاسو موږ له ټایم راکړو، تاسو وزګار هم نه وئ، د ملګرو سره چېرته روان یې. ډېره شکریه. ویلکم دادا.